علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ولیدونکو او کتونکو، اوس راځو و دې مقامات سبعود. یو هغه طریقه وه چې موږ په مجموعه کې ولیکل، او بل د دوی د وینا طریقه ده. مثلا په وینا کې هر قاری اول د بیات څخه شروع کوي. د بیات بعد عموما دیزی و رست ده. د هغې بعد دیزی و عجم ته. د هغې بعد دیزی و سیکا ته. د هغې بعد دیزی و مثلا نهاون ته. د هغې بعد دیزی و حجاز ته. او د هغې بعد دیزی و صبا ته. پاته سو کرد. کرد په نهاوند کې هم ویل کیږي او کرد په بیات کې هم ویل کیږي. اوس به راسو د دې مقاماتو و درو قسمو ته. مثلا بیات دی که زموږ اواز شل اندازه لوړ و، دې ته قرار وایي. او که زموږ اواز بیا پورته سو 50 ته ورسېدی، دې ته جواب وایي. او که زموږ اواز د دې څه بیا مخته سو 100 یا 80 ته ورسېدی، دې ته جواب الجواب وایي. دا یوازې بیات نه دی، بیات هم دغسې 3 درجې لري، رست هم دغسې 3 درجې لري، او عجم هم دغسې 3 درجې لري، سیکا هم دغسې 3 درجې لري. مثلا د هر مقام چې کوم دی دغسې 3 درجې لري. دغسې 3 درجې لري. مثلا تر 100 پورې قرار، دغسې اخواته تر 50 پورې جواب، دغسې اخواته تر 100 پورې جواب الجواب. او عموما چې خلک یو تلاوت د یو قاری اوري، اخو نو بس تلاوت اوري، نور تمیز نه ورته. هر قاری په خپل تلاوت کې کم از کم 3-4 مقامات وایي. او بعضې قرا چې کله مطلب هغه تلاوتونه تعلیمي وي، هغه د 8 سره مقامات وایي، د دې لپاره چې راتلونکی نسل ورڅخه فایده واخلي. نو لهذا هر قاری چې تلاوت کوي 3-4-5 او کله کله 8 سره مقامات وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.